امام حسن بصری رحمت الله علیه د الله جل جلاله یو ډېر لوی ولی تیر شوی دی. دا مبارک فرمایي چې یو ځل د تجارت په نیت سره روم ته لاړم او د هغه د روم چې کوم وزیر و هغه سره مې د ملاقات عرض و چې زه د سبا ملاقات وکړم. چې کله زه هغه وزیر له لاړم څه ګورم هغه څه تیاری کوي او چېرته روان دی. نو ما ورته ویل چېرته ځې؟ هغه وایي زموږ څه کار دی. وي ته هم راسره راځه. چې کله حسن بصری رحمت الله علیه هغه وزیر سره روان شو نو هغه وزیر سره د بادشاه ځنګل طرف ته روان شو. ځنګل ته لاړل څه ګوري چې هلته د روم د ریشمو یو خیمه نصب شوې ده، یو خیمه تیاره ده او د هغې نه مسلح افواج چې د هغه وخت کومه آرمي وه کوم فوج و سره د وسلې د هغه خیمې نه ګیر چاپېره طواف کوي او تاویږي. چې کله دغه افواجو طواف وکړو دوی لاړل دې پسې علما رالل. علما هم خپل طواف وکړه تو راتو شو هغوی هم لاړل. هغې نه پس حکما رالل. حکما هم د هغې خیمې نه ګیر چاپېره تو راتو شو. هغې نه پس ښایسته ښایسته جینکۍ رالې هغوی هم طواف وکړو هغې نه تو شو. اخره کې بادشاه او وزیر هم راغی او بادشاه هم ودرېده څه الفاظ یې وویلې او بیا روان شو. امام حسن بصری رحمت الله علیه وایي چې ما د وزیر نه تپوس وکړو چې وزیر دا څه ماجره وه چې ړومبې فوج راغی بیا علما بیا حکما بیا جینکۍ بیا بادشاه خپله ودرېده دې خیمه کې دي څه او دا تاسو کول څه. نو چې وزیر کومه خبره وایي وزیر ورته وایي حسن صاحب وی په دې خیمه کې د بادشاه یو نوجوان زوی و هغه وفات شوی. وی هر کال غونته کې دې کالم مونږ هر کال راځو او دغه صاحب اول افواج فوجونه چې دي دا رامخکې شي او اواز کوي چې ای د بادشاه زویه خو دا مرګ مونږ په طاقت او په زور باندې رسته کولی شوې او په جنگ باندې مو رسته کولی شوې نو مونږ به ستا مرګ رسته کړی و. خو خبره دا ده چې رب ذوالجلال سره څوک جنګ نشي کولی. د هغې نه پس علما رالل. علماو داسې ورته وفرمایل خو چېرې دا مرګ او د الله فیصله مونږ په علم سره رسته کولی شوې نو مونږ به د خپل علم سره ستا دا مرګ رسته کړی و. خو مرګ چې دی دا رب ذوالجلال اټل فیصله ده دا رسته کېږي. بیا حکما رالل هغوی وفرمایل خو چې ستا مرګ مونږ د حکمت په رڼا کې رسته کولی شوې مونږ به د حکمت نه کار اخیستی ستا مرګ به مو رسته کړی وي. د هغې نه پس بیا دا ښایسته جینکۍ راغلې هغوی وایي خو د حسن او جمال د وجې نه مرګ وروسته کېده نو ای د بادشاه زویه مونږ به ستا مرګ وروسته کړی او په آخره کې بادشاه وزیر خپله راغی چې بچیا په تا باندې د را روان کاله پورې بیا سلام وکړو چې زما په بادشاهۍ باندې مې ستا مرګ وروسته کېده ما به خپله بادشاهي ورکړې وه ستا مرګ به مې وروسته کړو خو مرګ د الله فیصله ده دا وروسته کېږي. امام حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي چې ما دا واقع ولیده ما په ټول ژوند کې بیا خاندلې مې نه دي. ما په ټول ژوند کې بیا خاندلې مې نه دي.